چې د دوو طالبانو جنگ دی جی په پیزارو د استاد جنگ دی. یو وی پیزار به زه سینې پورې نیسم، بل وی پیزار به زه سینې پورې نیسم. هارون رشید باچا ورته بره د محل نه ګوري، وایي چې دا طالبان څه کوي، یو ښځه م ورسره ولاړه ده. فیصله په دې باندې وشوه، طالب رومیال د جیب نه رابار که، پیزار یې پکې د استاد جي واچو. د دوو پیسکو نه یو طالب نیولی دی او د دوو پیسکو نه بل، او د استاد پیدار یې روان کړي د ما محترم. ښځې ورته وویې تم بادشاه یې مړه، دا بادشاه دی چې نن خلک په پیزار باندې جنګونه کوي، دې ته امیر او بادشاه وایي. تم ځان ته بادشاه وایې، ګوره ځان ته بادشاه ونه وې، ته خو په پیسو بادشاهي. نه زه وایم که بادشاهي غواړې وراشه د علماو خدمت وکړه، د علماو پیزار والا، الله به بادشاهي هم درکوي، تاج به هم میلاویږي، تخت به هم میلاویږي، عزت به هم میلاویږي، هر شی به الله تبارک وتعالی درکوي، خو مسلمان ته ضرر مه رسوه. اورنګزیب بادشاه والد صاحب کمزور وفات کېده، دې واقعې ته توجه کوئ ښه، نو د بزرګانو سره به مینه پیدا شي. د ده یو ورور دار شکوا یې نوم و، هغه هم بادشاهۍ ته غلو، خو هغه الله والا نو، او نه به د الله والو سره ناسته کوله. او اورنګزیب هم بادشاهۍ ته غل نو، خو هغه وی چې بادشاهي ما ته میلو شي چې د مخلوق تابعداري او خدمت وکم په دا بادشاهۍ باندې. الله مال درکړه، لکه حاجي صاحب ووی زه به خدمت کوم، ریکا صاحب ووی زه خدمت کوم، دی نه وایي چې منه مال راغلی زه به دا کوم، خدمت کوم، بس دا بادشاهي ده، بس منم دې ته بادشاهي ویم. مشري مې نه لګي او نه مې مشري خوښوي د ما محترم. مشرۍ والا کس مې هم ډېر بدي شي، څوک چې نیغ نیغ کېږي او مشر کېږي ډېر مې په سترګو بد لګي. خادم مې پکار دی. نبی علیہ السلام وفرمایل سید القوم خادمهم، ستاسو مشر په حقیقت کې ګوره خادم دی که تاسو پوهېږئ. موږ له خادمان پکار دي چې د قوم خادم خدمت کوم جي، ستاسو غلام یم خدمت په کوم، په دا مال الله چې کوم راکړی دی. نو اورنګزیب وی خدمت پکوم. دار شکوا ته چا یو بزرگ اوخو، دار شکوا د اورنګزیب ورورو وی دغه بزرگ لړ چې دا ته دعا وکړه نو تاج او تخت په دته ملاویږي. دې چې لړه بزرگ له څنګه ملاقات لړه خبرې ته توجه کوي ښه، چې بزرگ له ملاقات لړه نو هغه ورته د خپله موسله کېښوده، وی کېنه پې. هغه حضرت ستاسو مخکې کوم دی کېناستم؟ نشم کېناستی جي. وی کېنه پې، وی جي نشم کېناستی. درې ځلې ورته وی کېنه، وی حضرت نشم کېناستی. بعد خلکو نه تقوا راوبهیږي. هلکه خو چې درته یې ووایي کېنه الامر فوق الادب، امر وشه چې کېنه بس کېنه، دی کې خیر دی. هغه نه تقوا راوڅڅېده د هغه په مخ کې. موږ نه په ظاهره تقوا رابهیږي، شا په شا ګوره تابعدار نه یو، خفه کېږئ مه. نو چې په جانماز کې نه ناسته، پتلو کې ورته وی حضرت ماله جي تخت پکار دی د بادشاهۍ. نو حضرت ډیر هوښیارو، ورته وی ما خو درته تخت وړاندې که خو تا ته انکار وکړو د ما محترم. بزرګ ورته یو نکته ووی، ما خو تخت وړاندې که موسله یو تخت دی، تا د دې نه انکار کړی که دا دې قبوله کړی وه تخت به میلاوېده. هغه تندیله را بغول چې او جي غلطي شوې ده چې د کاري صاحب کور ته نه متلی و شی مې نه دی لګولې، غلطي شوې ده. شوکته صحیح ویم که نه؟ دا به د قیامت د سبا پورې دا خبره چلیږي. وی حضرت بس دی لړه دی اوس غلی غلی کېده چې یاره دغه ته پته ونه لګېږي، زما مشر ورور ته پته ونه لګي او بزرګ ورته ښکاره نه شي. ما ووی د هغه مخکې نه د علماو بزرګانو سره دغه و، هغه به دغه بزرګ له راته چې کله د والد صاحب د وفات ټیم شو راغی کېناسته، حضرت ورته بیا موسله د اورنګزیب ته وړاندې کړه. وی حضرت د تاج او تخت په دغه کې راغلی ما. حضرت ورته وی کېنه په جانماز. وی جي ستاسو مخکې وی درته ویم کېنه، چې څنګه یې ورته ووی په جانماز یې کېنه، واپس یې کوي حضرت دعا وی تاله ما تخت درکړی دی ځه، او که تاج غواړې تا ته چې د اودس دپاره کوم خادم او اوبه اچي هغه کس نه تاج وغواړه، وی پټکې راته په سر که نو تاج به هم درته میلو شي. وی حضرت پوه شم کله چې راغې خادم ورته اوبه اچولې، هغه خادم په حقیقت کې یو بزرګ انسان و، خو اورنګزیب ته پته نه وه چې اوبې ورته اچولې، پس چلې پټکې کوس که او لاس یې بند کړه چې اودس یې پوره که، خو خادم ته وایي دا پټکې راته په سر که، هغه ورته حضرت په خپله په سر که. اپې پوه یو چې ګنه د ما رس چا پاش کړی دی، بزرګانو ته پته لګي د ما محترم. تاج میلو تخت میلو دی، خو تاج د میلاوېدو که اوس خبره کومه. لاسونه د بند کړي دي، وی میلاو کا، وی ور په سر که راته، وی نشم په سرولی حضرت، وی په زوره ورته وی خادم ته، وی قسم دی که زه په سر کم ته بیا راته په سرې. هغه خادم چې ورته پټکې په سر که، وی دغه بزرګ دی خدای تباه و برباد کړي چې زما راز یې درته پاش کړ. ده ته پته وه
قسم دی بزرګانو ته یو بل ته پتی خو ګوره بزرګ پسې خبره کولی شي ته پسې ونه کې ښه هسې نه چې تم دا ووې وایي د د خدای کور د میردین جومات کې را دی پاش کو زما وایي چې څنګه ورته تاج په سر کې د تاج ملو شو کله چې بادشاهي ملوېده پلار یې په خپله باندې راغی او د زنکدن په دغه اشاره ورته وکړه په تخت باندې کېنو خپل پټکي ورته په سر که زه وایم دا تخت چې ملاوېده د بزرګ په ناسته باندې او د موسلي په ناسته باندې تخت ملو شو او تاج چې ملاوېده د بزرګ په امر باندې الله تبارک وتعالی بادشاهي ورکړه زما محترم که ته بادشاهي غواړې راشه په دا موسلو باندې کېنه او بادشاهي به الله درکوي او په حقیقت کې به بادشاهي دا بادشاهي نه ده چې تا سره مال دی ما بغیر ماله چې ستا وی امام ابو یوسف رحمت الله علیه او امام محمد رحمت الله علیه دواړه طالبان دي امام صاحب سره روان دي نه د امام ابو یوسف رحمت الله علیه شاګردانو دوا روانو چې روانو اوس هارون رشید باچا د بره نه تماشه کوي په محل کې تماشه کوي چې وی کتل د دوو طالبانو جنگ دی اوس او پسې جنگ دی خبر یې تاسو نه خبر یې بس چې نه خبر بیا څه کوي حدیث ته غوږ کېدی خبرو کې کنه د تو طالبانو جنگ دی جی حدیث ته غوږ کېدی المسلمو مسلمان چې دی من هر هغه څوک دی سلم المسلمون چې سالمي نور مسلمانان من لسانه د ضرر د جبې د دنه و یده او د ضرر د لاسنا والمؤمنو مؤمن چې دی من هر هغه څوک دی امنه الناسو چې په امني خلک علی دمائهم په وینې تویولو باندې و اموالهم او په مال باندې د چا مال او وینې نه تویوي دا مؤمن مسلمان دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ولسته خدای دې مجمع وره د خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې د دې درس په برکت باندې خدای حاضر مجمع ته او څوک خصوصي چې کومې خویندې میندې زما دا درس اوري خدای د رحمت او د شفقت په نظر ورته خدای وګوري الله دا درس ته د حاضر مجمع دپاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او شفاعت خدای وګرځوه الله د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع زړه کې څه قسم شرعي حاجات دي مصیبتونه دي دردونه دي پریشانۍ دي خدای په خپل دست قدرت ختم کا چاته څه قسم د چا زړه کې څه قسم شرعي حاجت دی خدای د دې حدیثو د کتاب په برکت باندې خدای د خپل در نه پوره کې الله دې کې کاروباریان ناستي خدای کاروبارونو کې برکت واچي الله د چا رزق کمزور دی خدای رزق ورته بېدرېغه ورکې الله څوک قرضدار دي خدای د قرضونو نه اخلاص کې سپینګیري پکې ناستي خدای عمر کې برکت واچوه ماشومان ناستي خدای با عمل عالمان حافظان ته خدای جوړ کا الله د دې کتاب په برکت باندې د کلی کې بیماری دي بے اتفاقی دي په خپل دست قدرت خدای ختم کا الله دا کتاب د کلی د پاره د رحمت ذریعہ خدای وګرځوا الله د دې کتاب په برکت باندې دا کلی د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادثو نه خدای اوساته د هر قسم تانو کچرو هسپتالونو منافقانو نه خدای اوساته او په وخت ځنکدنم دا کلی په جبر اولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله